السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال لپاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یې، په صحت با برابر یې. الله جل شانه د دنیا او آخرت ټول خوشحالی نصیب کړه. ډیرو عزتمند او محترم مسلمانانو رونو او خویندو، نن درته یو نوی او خاص وظیفې سره حاضر یم. محترمو، دا نننۍ وظیفه د الله جل شانه د یو خاص اسم مبارک، یو خاص او عظیم الشان وظیفه ده. محترمو، دا داسې وظیفه ده، داسې اثر کوونکې وظیفه ده او اسانه وظیفه ده او مختصر وظیفه ده. ډېر لږ وخت پرې لګي، لږ مختصر ټیم پرې لګي، لیکن محترمو د دې ډېر زیات عظیم الشان او بې پناه برکات یې دي او ډېر عظیم الشان اثرات لري. محترمو، دا ډېر عظیم الشان اثرات لري. محترمو، دا د الله جل شانه د اسم مبارک وظیفه ده. محترمو، د ډیر ناممکنه حاجاتو د پاره ده. محترمو، د ناممکنه مقاصدو د پاره په مال او دولت کې د بې پناه برکت او د اضافي د پاره. محترمو، دا ډیره عالی شان وظیفه ده، ډیره اسانه وظیفه ده. محترمو، د دې په برکت سره، د دې وظیفې په برکت سره به الله جل شانه ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي. د لوی نه لوی حاجت به الله جل شانه ستاسو پوره کړي. د لوی نه لوی حاجت او مقصد کې به الله جل شانه تاسو ته د کامیابی لاره کولاو کړي او تاسو ته به په دغه مقصد کې الله جل شانه کامیابی در عطا کړي. محترمو، لہذا محترمو، دا خاص وظیفه دا تاسو د ورځې په هر حصہ کې، په هر لحظه کې، په هر وخت کې تاسو دا کولی شئ. د دې وظیفې لپاره محترمو څه خاص ټیم او څه خاص ورځ مقرر نه ده. محترمو، ټیم پې دومره نه لګي او ډیره عالی شانه او ډیره برکت والا ډیر آسان عمل او وظیفه ده. الله جل شانه به تر ستاسو به ډیر برکات تاسو ته در حاصل کړي. محترمو، دا آسان عمل دا د الله جل شانه د اسم مبارک عمل به تاسو شروع کړئ، نو الله جل شانه به تر تاسو ته ډیر خیر کثیر ملاو کړي. ډیر زیاته طاقتوره او ازمایلی شوې وظیفه ده. به هر حال محترمو، راځو وظیفې طرف ته. وظیفه په څه طریقه باندې دا ترتیب یې څه دی؟ محترمو، د الله جل شانه دا اسم مبارک یا رافع، یا رافع، یا رافع. محترمو، دا د دې اسم مبارک وظیفه ده او ترتیب او طریقه کار یې دا دی چې اول به تاسو درې پیرې درود شریف ووایئ، د مانځه والا درود شریف یعنی درود ابراهیمی. بیا به د هغې نه وروستو د الله جل شانه دا اسم مبارک یا رافع، یا رافع، یا رافع، دا به تاسو صرف او صرف 20 مرتبه ووایئ، یعنی 60 پیرې به دا ووایئ. بیا به د هغې نه وروستو محترمو 3 پیرې بیا درود شریف په نبی علیه صلات وسلام ووایئ، او بیا به محترمو ډیر په توجه، په یقین او په دهان سره به د الله جل شانه په دربار عالیه کې لاس پورته کړئ او د خپلو ناممکنه حاجاتو دپاره، د ناممکنه مقاصدو دپاره، د مشکلاتو حل کېدو دپاره، د رزق حوالې سره کومې مسلې دي، د کاروبار حوالې سره کومې مسلې دي، یا د
نوکاری باره کې کم مسائل دي د هغې دپاره به تاسو دا وظیفه وکړئ. محترمو تاسو چې څنګه دا وظیفه شروع کړئ په مختصر یو څو ورځو کې به تاسو ته د دې برکات او ثمرات معلوم شي. محترمو دا وظیفه ډېره اسانه ده، دا په خپله باندې هم وکړئ او د نورو خویندو سره لازما د ثواب په نیت باندې شیر هم کړئ. السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.